سبحان الله ملګرو ویډیو خامخا وګورئ. تاسو به تر نن تاریخه او تر نن ورځې د اوبو میان ډېر زیات کتلي او په هر قسم کې به هم کتلي وي، خو نن په دې ویډیو کې تاسو ته زه د لرګي میه درښودل غواړم. جی بالکل د لرګي میه. زموږ او ستاسو رب ته هیڅ سم مشکل نه دی. هغه وایي کون هر څه چې دی بیا فیکون شي. لہذا د لرګي میه ګوره تاسو په دې کلیپ کې ښکاري داسې وچ او مکمل سیده مکمل لرګی و چې اوبو کې ورکېږدي څنګه روان شي، څنګه هغه خپل سفر کوي، څنګه د هغې نه میه جوړ شي، یو قسم ته راژوندی شي او روانې په منډی. نو دا دی هذا خلق الله، دا زموږ او ستاسو د رب تخلیق دی. زموږ او ستاسو رب ډېر لوی رب دی او داسې بېشماره تخلیقونه الله رب العزت کړي دي، بېشماره مخلوقات الله رب العزت پیدا کړي دي. او په دې کې زما یو پیغام دی. زما عادت دا نه چې ستاسو ویډیو وښیم او ماشاءالله سبحان الله، نه، زما په هر موقع باندې یو پیغام وي. الله رب العزت ډېر زیات مخلوقات پیدا کړي دي، بېشمېره مخلوقات دي. په دې ټولو کې د الله رب العزت په موږ او تاسو باندې خصوصي احسان چې موږ او تاسو یې اشرف المخلوقات ګرځولي. سبحان الله. اوس په دې باندې سبحان الله ویل پکار دي، الحمدلله ویل پکار دي. موږ او تاسو باندې دا د خپل رب یو عظیم احسان ده. موږ او تاسو یې خره، اس، غواګانې، چلی، دا هر څه کې په دې کې موږ او تاسو پیدا کولی شو. خو دا زموږ او ستاسو د رب څومره عظیم احسان دی په موږ او تاسو باندې چې موږ او تاسو بالکل غافل یو د دې نه چې موږ الله رب العزت اشرف المخلوقات پیدا کړو او دغه ټول ځناورې به یې موږ دپاره مسخر کړه. په خره باندې موږ سورلي کوو، په اس باندې سورلي کوو، سامانونه پرې چلو، غوا الاله و خروې، چیلي چې دی دا خرو، دغه رنګې میان قسمه قسم کوم چې الله رب العزت حلال ګرځولي هغه موږ خرو استعمالوي. نو دا د رب څومره لوی احسان دی په موږ او تاسو باندې. الله رب العزت ته وکړي. بیا قرآن کې الله څه فرمایي؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله رب العزت فرمایي چې ما پیدا کړي دي جنات او انسانان الا مګر د څه دپاره؟ د خوراک دپاره، د ګټې وټې دپاره که نه، نور څه کار هم شته دی. الا لیعبدون، د خپل عبادت دپاره مې پیدا کړي دي. موږ او تاسو ګورئ فضول دې دنیا ته نه یو راغلي، دې دپاره موږ او تاسو نه یو راغلي چې موږ او تاسو به مال جمع کوو، حال، پیسې او سټیټس وغیره دنیاوي لحاظ سره کور جوړول او ګاډي او پراډو یو شی بل شی، دې دپاره موږ او تاسو نه یو راغلي، بلکې الا لیعبدون. زمونږ اصل مقصد چې دی دا د الله رب العزت عبادت او د خپل رب رضا ده. کومه سانچه، کومه لاره چې موږ ته ښودلی شوې په دغه کې به موږ وخت تېروو. بیا د هغې نه پس مؤمنانو مسلمانانو ته الله رب العزت یو ډېر لوی نظام او یو ډېر لوی ترتیب الله رب العزت د جنت په شکل کې تیار کړی دی. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا د مسلمان دپاره قیدخانه، د کافر دپاره